ته به ووایي چې تاسو خو د دې سره ورسره وئ، تاسو د دې ګویي ورکوئ د دې خلاف چې دي دا ګناهونه کړي، نو فرشتې به ټولې وایي چې آو ای ربه د بالکل ګناه کړی و، دا په شرک کې مبتلا و، د پلانې ګناهونه په دنیا کې کړي دي. فرشتې به په ده باندې چې دی ګویي ورکړي. مختلف دغه شان د ځمکې هغه حصه کمه ځمکه باندې چې ده ګناه کړې هغه ځمکه به هم ګویي ورکړي چې د پلانې چې دی ګناه کړې ده. لکه څنګه روایت کې راځي چې کله بانګ یو کس کوي نو چې د اواز کوم ځای پورې رسي هغه څیزونه به د ده په حق کې سبا د اسلام متعلق چې دی ګویي ورکوي چې دا مسلمان. یا یو کس حج د پاره ځي او په لاره باندې دا تلبیه وایي لبیک اللهم، دا ټول چې دی اخره پورې تلبیه دغې ته ویلی شي، نو دا به وایي نو چې کله دا په لار کې روان دي دا تلبیه یې کوم ځای کې ویلې ده، په کوم ځای د تېرېدنه شوې ده، هغه ځایونه به د قیامت په ورځ د په حق کې چې دی ګویي ورکوي. نو څنګه چې د نیک اعمالو باره کې یو کس چې دی ګویي ورکوي، یو څیز ګویي ورکوي د نیکو اعمالو متعلق د یو کس په حق کې، نو دغه شان د بد عمل په وجه به هم دغه څیزونه چې د خلاف ګویي ورکوي. نو الله به مختلف څیزونه په ده باندې مقرر کړي دي، د ده به فرشتې به هم ګویي ورکړي. دغه شان ځمکه چې په کوم ځای ګناه کړي هغه به هم د دې خلاف ګویي ورکړي. دا ټول به ګویي ورکوي، خو دا به اخره کې وي. بعض روایتو کې راځي تفسیر معالم العرفان کې هم شته، فرمایي چې دا به ووایي چې زه د چا ګویي نه منم، زه صرف خپل ځان منم، دا ټول چې دی دروغ وایي. نو په خوله خو دا وایي چې ما نه ده کړې ګناه، والله ربنا ما کنا مشرکین، موږ شرک نه دی کړی، او د دې نورو کسانو د فرشتو د ټولو ګویي دا نه مني، نه قبلوي. نو بیا به الله پاک وایي چې ټیک ده، اوس نه زه ته بیا چې زما نه تپوس وکړه نو زه ستا د اندامونو نه تپوس کوم. هغه ټیم کې به ده په خوله باندې چې دی مهر ولګي. دې ځای کې الله پاک فرمایي الیوم نختم علی افواههم. دا ژبه ډېره دروغجنه ده، څنګه چې دنیا کې دروغ ویل هلته به هم د دروغ ویلو کوشش کوي، خو دې ظالم ته پته نشته دا د چا په دربار کې ولاړ دی، دا د چا په دربار کې دروغ وایي. د علیم ذات علیم بذات الصدور دی، ژبه خو خبره ښکاره کوي، هر څوک یې اوري، هغه ستا د زړه نه خبر دی. ته زړه کې ډېر پیمانه چې دنیا کې خو ما دا کړي دی او په ژبه باندې بل څه ویل. نو الله وایي زه ستا د سینې نه خبر یم، ستا ژبه خو هر چا ته پته لګي، خو زه خو ستا په سینه کې ناست یم، ته په خپله ګناه پیمانه یې خو اوس یې ویلی نه شي. نو دا د علیم بذات الصدور په دربار کې ولاړ دی او دروغ وایي چې ای الله مونږ خو شرک نه دی کړی، مونږ خو دا ګناه نه ده کړې. نو الله پاک وایي ټیک ده نه دی ده کړې، نو بس زه بل چا تا باندې څوک ګواه نه جوړوم. ټیک ده اندامونو تاسو اوس لګی شئ د دې متعلق دي دا ګناه کړې ده که نه، په ژبه به مهر ولګي یا به پې باقاعده مهر ولګئ، او یا دا دی چې ژبې ته به د ژبې نه به قوت ګویایي چې کوم د وینا قوت دی هغه به ترې الله سلب کړي. بیا به اندامونو ته ووایي. الله فرمایي وتکلمنا ایدیهم، د دې لاسونه به موږ سره لګیا شي خبرې به کوي. د ده لاس به وینا شروع کړي چې ای الله پاک به ورته وفرمایي ځکه چې لاس دروغ نه وایي، نور اندامونه دروغ نه وایي، دا د دروغ قوت دا په ژبه کې پروت دی. دروغ دونه بدترین چې دی بدترینه ګناه ده چې الله پاک په خپله لعنت لیږلی دی په قرآن کې. لعنت الله علی الکاذبین، د لعنت چې دی ډېر زیات علما په دې کې احتیاط کوي او فقها چې دا به چاله نه استعمالوي، د الفاظ چې نوم یې والي او کس متعین کي چې هغه ډېر هم ګناهګاري د لعنت لفظ به ورله نه استعمالوي. کیدای شي الله پاک وروسته هغه ته هدایت ورکړي او سیده لار ته راشي، څه پته لګي. خو په دروغجنانو باندې الله پاک لعنت لیږي په خپله باندې. د لعنت مطلب دی د الله د رحمت نه لرې کېدل، او څوک چې د الله د رحمت نه لرې شي د الله غضب او قهر ته نږدې شي. او کله چې یو کس دروغ وایي نو دغه ټیم کې وي د خولې نه دومره بدبویي خیږي چې فرشتې چې دی هغه ته ډېر لرې پورې وتښتي. دسه دغه ټیم کې د رحمت فرشتې نږدې نه کله چې دا دروغ وایي.
نو دا ژبه ډېره دروغجنه ده. تا په دنیا کې یو ګناه وکړي د هغې دپاره بیا دا دروغ وایي 10 دروغه د هغې دپاره وایي. نو آخرت کې به هم دغه خپل کار شروع کړي، دروغ به شروع کړي. نو الله به پرې مهر ولګوي. بیا به لاسونو ته وایي چې ای لاسونو تاسو د ده خلاف ګویي ورکوئ چې ده دا ګناهونه کړي دي. لاس به چې دی هغه به ګویا شي، هغې ته به الله پاک چې دی ګویایي قوت ورکړي چې واقعي یا الله ده خو دا ګناه کړې ده، ده چې دی زما په دې لاسو باندې چې دی د شرابو ګیلاس اوچت کړی او شراب یې څښلي دي، په دې لاسو باندې چې دی د قتل و غارتګري کړې ده، پلاني ځایونو کې د خلکو سره زیاتې کړی دی، دغه شان په پردو کورونو اوښتې ډاکې اچولي دي او په دې لاسونو باندې چې دی د غلام کړې ده.